بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البقرة ركوع نمبر 36. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون مثال دهغه کسانو چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لار د الله کې کمثل حبة په مثال د یوې دانې دی انبتت چې را زرغون کی 7 سنابل اوه تیغې اوه وږي فی کل سنبلة 100 حبة چې په هر یو وږي کې 100 دانې وي والله یضاعف الله پاک زیاتی لمن یشاء د پاره د هغه چا چې وغواړي والله واسع علیم او الله پاک فراخ دی او پوه دی الذين ينفقون کسان چې خرج کوي اموالهم مالونه خپل فی سبیل الله په لاره د الله کې ثم لا يتبعون او بیا نه ورپسې کوي ما په هغه څه پسې انفقو چې خرج کړي وي منن احسان ولا اذن او نه څه تکلیف ضرر لهم اجرهم عند ربهم د دوی دپاره اجر دی د دوی د رب سره ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون او نه به دوی غمجن کی نه به په دوی خوف او نه به دوی غمجن کیږي قول معروف وینا نیکه یا خبره ښکلي ومغفرة او بخنه خیر من صدقة یتبعها اذى بهتره ده د هغه خیرات نه چې ورپسې شي پسې تکلیف یا ضرر والله غنی حلیم او الله بے حاجت دی او صبرناک دی یا ایها الذین آمنوا ایا کسانو چې ایمان مراوړی دی لا تبطلوا صدقاتکم مباطلوی صدقې خپلې بالمن والاذى په احسان او په تکلیف ورکولو سره کالذي پشان د هغه سړي ينفق ماله چې خرج کوي خپل مال رئاء الناس خلقو ته د خو د پاره ولا یؤمن بالله او نه راوړي ایمان په الله باندې والیوم الاخر او په ورځې د آخرت فمثله کمثل صفوان پس مثال د دوی په مثال د یو ګټ دی علیه تراب چې په هغې باندې خاوره وي فاصابه وابل پس چې ورسیږي هغې ته تیز باران فترکه صلدا نو پاتې بشي هغه پاک صفا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا چې نه قادران کېږي دا خلک په هیڅ څیز باندې د هغه نیکۍ نه چې دوی کړي وي والله لا یهدي القوم الکافرین او الله هدایت نه ورکوي قوم کافر ته ومثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله او مثال د هغه کسانو چې خرج کوي مالونه خپل د پاره د لټولو د الله د رضا وتثبیتا من انفسهم او مضبوطیا سره د طرفه د خپلو نفسونو نه کمثل جنة بربوة اصابها وابل په مثال د یو باغ دی چې په اوچت ځای باندې او ورسیږي هغې ته تیز باران فآتت اکلها ضعفین نو ورکې میوه دو چنده فإن لم یصبها پس کچري ونه رسیږي دې ته باران وابل باران فطل نو نری په شمي کافي دی فإن لم یصبها وابل فطل پس کچري ونه رسیږي دې ته تیز باران نو نری په شمیم کافي دی والله بما تعملون بصیر او الله په هغه کارونو چې تاسو یې کوئ نظر ساتونکی دی ایود احدکم آیا خوښوي یو کس په تاسو کې تکون له جنة چې دي د هغه لره یو باغ من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورو تجري من تحتها الانهار چې بهیږي لاندې د هغې نه نهرونه له فیها د دوی دپاره په دې کې من کل الثمرات هر قسم میوې واصابه الکبر او رسېدلې هغې ته بوډاوالی وله ذریة ضعفاء او چې وي د هغه بچي کمزوري واړه فاصابها اعصار فیه نار فاحترقت پس چې ورسیږي دې باغ ته یو بړبوقی د سختې هوا اعصار تیزه هوا م ویلی شو
فيه نارون چې پاغي کې ووري فاحترقت پس وسوځي هغه كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون دغه رنګ بیانوي الله آیتونه خپل تاسو ته دپاره دی چې تاسو فکر وکئ. اوس په دې رکوع کې الله رب العالمین بیا د اوچتو صفتونو ذکر کړی، د اعلی صفتونو ذکر کړی دی. مطلب دا چې کم خلک صرف دنیاوي فایدو ته ګوري او د دنیا په فایدو باندې نظر اچوي، هر وخت د ګټې او د تاوان خیال کوي، نو داسې بندیان د اوچتو مقصدونو دپاره هیڅ نشي کولی. مطلب دا چې که چېرې د اخلاقي کار دپاره په ښکاره څه پیسې هم ولګئ، نو په دې کې اول د خپل ځان یا د خاندان یا د دنیاوي فایدې بس دقه یې سوچ او د دقه حساب لګئ که نه. نو د داسې خیال والا بنده چې که نه صرف په خپل ځان کې او په خپل خاندان کې یا په خپله فایده کې چې پروت وي، نو داسې بندیان چې دی هغه د دین دپاره یو قدم نشي اوچتولی. د دین په لار کې هغوی څه نشي کولی، ځکه چې د دین لار خو د انسان نه دا مطالبه کوي چې د دنیا د ګټې او د تاوان پروا مه کوه. د الله په لار کې چې تو سوی چې دا 100 روپۍ دی زه 50 د الله په لاره کې ورکړم، نو زما سره خو بیا 50 پاتې شي. نو داسې بنده خو د الله په لاره کې پیسې نشي ورکولی چې ستا سوچ دای هغه اعلی صفت په تا کې دای چې زه خو دا 50 روپۍ ورکوم، خو دا زه اصل ځای ته زما دا 50 روپۍ رسي، دا 50 چې ځان له پې خوراک والم او ویې خورم، نو دا خو به خېټې ته لاړ شي او ختم به شي که نه. نو د داسې بندیانو سوچ الله پاک هغه اوچته حوصله او هغه سوچ فراخه نظر، اوچته حوصله، لویه فراخه سینه او خالصتا د الله رضا او د هغې دپاره کار، دا الله رب العالمین زما او ستا نه غواړي. نو الله فرمایي هغه فواید راته بیانوي چې ستاسو سوچ داسې شي چې که تاسو د الله په لار کې خپل مالونه ورکوئ، نو الله پاک ډېر ښایسته مثال ورکړی که نه، بنده پې سم ښکلی پوهه شي. لکه یوه دانه دې په ځمکه کې تخم کېښودو، د هغې نه تیغې زرغون شو، په تیغې کې څلور څانګې دي، په هره څانګه کې دغه دی وږې دی، په هر وږې کې 100 دانې شوې. نو دغه یو دانه تخم چې دی هغه 200 دانې شو، د دې نه الله فرمایي نورم زیاتومه. نو او بیا دغه شانتي چې کم خلک د الله په لاره کې مال خرج کوي او بیا په هغې پسې احسان یا ضرر نه ورپسې کوي، نو الله فرمایي د دوی د دغه خلکو زما سره داسې اجر دی چې نه به په دوی خوف یا نه به دوی غمجن کېږي. لکه دا څونه ښکلې خبره ده که نه. او بل الله فرمایي چې ښکلې خبره، نیکه خبره، خوږه خبره، عفو کول، بخښنه غوښتل، دا د هغه صدقې نه بهتره دی چې په هغې پسې شاته بیا خبري. الله بې حاجته دی، بې پروا دی او صبرناک دی. لکه دلته الله رب العالمین دومره ښایسته دغه ما تعالی سوچ جوړی چې الله خو دله په سوچنده ډېری هله چې نیت دې خالصي. او بل راته الله رب العالمین دا فرمایي چې لکه اوس مونږ وایو چې ګینې بس دا خو صرف هغه مال ماته یادوي چې زوی چېرته د الله لاره مونږ داسې وایو چې ګینې څوک جهاد کوي او لکه جهاد والا ولی ورکمه یا په مدرسه کې ورکمه یا په قرآن شریف هدیه کمه جو، بس دغه د الله لاره ده، نور څه ته مونږ د الله لاره نه وایو، دغه هم د الله لاره ده. خو چې ته خپل مال حلال مال ګټې او په حلاله او په طریقې د خپل بال بچ ته په خېټې د ساتنې دپاره چې تو ګټې، هم ستا مثال د مجاهد دی چې مال ګټې او د حلال او د حرامو پکې خیال ساتي، او بیا چې توی خرچ کې په خپل بال بچ باندې بخل نه کې، زیاتې نه کې، ظلم نه کې په خپل بال بچ په خپل کور والا باندې که نه، نو بیا در الله پاک بیا د دې اجر درکوي. دام د الله په لاره کې دی، یعنې د الله په ښولې شوي قانون مطابق چې دوی خرچ کې، که د محتاجانو، غریبانانو، خپلوانو، پردو ګاونډیانو ټول لی ورکې، او دغه شانتي که په خپل بال بچې خوري، په خپل ځان باندې د خپل نفس علاج معالجه کې، دغه شانتي د الله د دین د خورولو دپاره، د جهادي مقصدونو دپاره، دغه شانتي د الله د قانون مطابق چې اسراف هم نه کوي او کنجوسي هم نه کوي، نو دا ټول دا د الله د لارې ورکول دي. نو لکه په یو سړي باندې دا خبره الله پاک ایښې ده چې دی به د خپل بال بچ د خرچ خوراک د هغې خیال ساتي، نو دا هم د الله په لاره کې دی، لکه هغه شریعت هغه قانون په لاره تو روان یې که نه، نو الله پاک بیا چې په هغې کې اخلاص وي، نو الله پاک یې دونه ډېروي
الله پاک راته دلته دام فرمایي. یو راته الله رب العالمین بل مثال لا کوي چې خپلې صدقې چې دي هغه په احسان او په تکلیف باندې مه باطلې کوئ. هم صدقه ورکړئ پسې بیا خبرې وکړئ پلان کې لمې دونه ورکړي وې ماله دا ونه کړه ماله هغه ونه کړه دا احسان فراموشه ده او دا فلان د فلان ستا دغه ورکړي نو څه فایده. تا خو اثبات کړه که نه. احسان څه ته وایي؟ اثباتولو ته ویلی کېږي. نو په چا باندې څه اثباتئ ما والاذا او په تکلیف ورکولو سره الټا هغه بنده ته خبر ورسي هغه ښه خفه شي چې اړو فلان کې شی الله کړی چېرته بیا څوک نه خوشحالېږي که نه چې تو اثبات کې او تو پسې احسان نو هو الله ناراضه شو هو بنده خوشحاله نه شي که نه. نو الله رب العالمین فرمایي او چې خلکو ته د ښو دپاره څوک مال خرج کوي خلک به چاله څه ورکړي څونه به تاله څوک درکړي. د الله بادشاهي ډېره لویه ده. ښه دا نه ده چې د الله دپاره یې ورکړو چې الله یې راله بدل الله کوي هېڅوک دې خبر نه شي. حدیث مفهوم دی که نه په خیر لاسې ورکړي چې ګس لاس دې خبر نه شي. نو دقه د الله خوښ خلک دي او دقه د صدقو په معنا پوهېږي چې صدقه څه ته وایي او څنګه به یې ورکوم که نه. نو لکه چې کم خلک ښوول کوي خلکو ته د ښوو دپاره او سوچ یې دا چې بس خلک خبر شي او د قصد د خلکو د مخې 500 د 1000 نوټ راوباسي چې یوازې نو بیا یې 10 روپۍ او 20 روپۍ ورکولي که نه. نو دا هغه خلک دا کار کوي الله فرمایي چې دوی په الله ایمان نه راوړي او په آخرت ایمان چې الله شته او الله تعیني او آخرت شته او تعالی به د دې بدله درکوي. نو بیا خلکو ته خو ورته کمانجت شو بیا دې نوي خلک دیونه نه که نه پوه شوئ که نه. څونه ښکلې خبره ده که نه. قرآن څونه ښایسته ښایسته زما او ستا تربیت کوي اصلاح راله کوي که نه. نو انشاءالله څه به کوو خلکو ته د ښو دپاره نه د الله د رضا دپاره به صدقې ورکوو. ټیک شو. او بیا الله رب العالمین فرمایي د دې مثال لکه یو ګټ دی په هغې باندې خاوره ده تیز باران راغی ایسته یې خاوره ترې بوتله او ګټ پاک پاتې شو او کم تخم چې اچولی هغه هم پکې وبهېدو هېڅ یې په کار رانغله. لا یقدرون علی شیء مما کسبو څه چې کسب کړي وه ټول هر څه لاړه ضایع شو. او بیا الله فرمایي چې کوم خلک الله د رضا دپاره خرج کول کوي نو د هغې د مثال داسې دی لکه په لوړ ځای باغ دی او ښایسته خاوره د زرخیزه او تیز باران نشته نرې پشم ولا کافي دی ځکه چې لوړ ځای دی او ښایسته ځمکه زرخیزه ده. نو څونه ښکلی الله رب العالمین دلته مثال ورکړی دی لکه د منافقینو یا خلکو ته د ښو دپاره څوک صدقې ورکوي نو په ظاهره باندې خلک ویلی دا داسې ښه سړی دی او داسې ښه ښځه ده او دونه یې ورکړه او داسې یې ورکړه او دا وکړه دا وکړه حالانکې د هغوی نیت خالص نه وي. نو هغې مثال د نیت مثال د ګټ دی. نو ظاهره خو پې د خاورې خول چړاو و خو چې تیز باران پې راغی نو ایسته دې خاوره وبهېده خبره یې خلاصه شوه. خلکو ته د ښه ښځه ووي هغه انعام درته په دنیا کې میلاو شو په آخرت کې به دې هېڅ اجر نه الله دې امان وکړي که نه. او که نه جذبه دې نه یې کوه د الله د رضا دپاره دې کوله نو الله به یې دله په څو چنده ډېره درکړي. او داسې هېڅوک هم نه خوښوي چې ټول عمر د انسان ګټه وکړي او په نازک وخت کې د دې بنده دغه چې دی فصل او باغ او پټې او دا تباه شي. کوم خیال چې میوې ونیسي خلک څونه خیال ساتي چې څه پیرانه شي او مرض پیرانه شي او دغه شانتې چې غنمې چې ګلی او باران او لکه خرابې نه کړي که نه. نو چې یو بنده بلکل په دغه وخت کې او ښایسته فصل هر څه برابر شي او ناڅاپه پیسته هوا راشي او ټول ایسته ختم شي که نه. او دې مثال داسې دی لکه ټول عمر په دنیا کې خلک تیر کې او چې آخرت ته ورشي نو هلته کې بیا د هغه ټول ژوند د عملنامې هېڅ قیمت نه وي که نه. هغه د خلکو د ښو دپاره جو خلکو ته ښه بنده او ښه خلک ویلي جو خبره خلاصه چې الله دې موږ په امان کړي د داسې حالت نه. او بله دا چې په صدقه کې د حلال مال هم شرط دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی صرف پاک مال حلال مال قبلی. چا چې د حلال مال نه یوه کجوره هم صدقه کړه نو الله رب العالمین د کجوره په خپل لاس کې واخلي او د هغې داسې نشونما کوي داسې خیال ساتي لکه خلک چې د خپل بچوړي لکه د غوا بچې یا داسې که نه د هغې نشونما کوي چې چېرته خراب نه شي مړ نه شي تر دې پورې چې دغه کجوري لکه الله پاک دونه خیال ساتي چې هغه د غر برابر شي. بخاري شریف حدیث دی دا که نه. بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي 3 بندیان داسې دي 3 کسان 3 قسمه خلک چې الله تعالی به دوی سره د قیامت په ورځ خبرې نه کوي او نه به دوی ته رحمت په نظر ګوري او نه به دوی پاک کړي. نو اولنې منان هغه څوک دی چې هغه زباتول کوي الله دې موږ په امان کړي د دې عمل نه. دویم هغه بنده
چې هغه خپل لنګ چې دی هغه لاندې اوي ځان دی، مطلب دا چې تکبر کوي. دا د عربو طریقه وه که نه، چې څوک تکبر کوي الله به هغه ته د قیامت په ورځ خبرې به ورسره نه کوي، ګوري به ورته هم نه. او دریم په دروغه چې څوک قسم خوري خپل مال خرڅوي. دا د مسلم شریف حدیث دی. الله دې موږ د دې درې واړو عملونو په امان کړي. پاک نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي په هر مسلمان صدقه ورکول ضروري دي. نو صحابو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که د چا سره مال نه، نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل هغه دې په لاس باندې محنت کوي، په خپله دې هم فایده اخلي او خیرات دې هم ورکوي. صحابو عرض وکړو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که دا هم نشي کولی نو بیا؟ وی فرمایل وی په ښه خبره دې بیا عمل کوي او د بدۍ نه دې پرهیز کوي، دا هم د هغه دپاره صدقه ده. لکه نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه صدقه د اجر په لحاظ سره ډېره غټه ده؟ نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وای د رمضان د میاشتې په رمضان په میاشت کې چې کومه صدقه ورکړلی شي که نه، نو د رمضان په میاشت کې هم د صدقه ورکولو خصوصي اهتمام وکړئ. ضروري نه ده چې یوازې فرض زکات دې خلک ورکړي، صدقه ورکوئ. اکثر روژه ماتې خلک یو بل کره ولیږي، پشمنې ولیږي، هسې صدقه د غریب که نه د اختر دغه شان سرسایه دا ټول پکې راځي په صدقه کې. او بل دې مونږ الله رب العالمین د هر قسم ریاکارۍ نه په امان کې، که هغه په مال کې ریا ده او که هغه په نیکو کې ریا ده او که هغه په بل څه کې ده او په بل څه کې ده. ځکه چې ډېر د یاري حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې د قیامت په ورځ د ټولو نه اولنی سړی چې د چا به فیصله کیږي نو هغه به یو شهیدي. الله تعالی به راوستلی شي، الله تعالی به ورته ټول نعمتونه ووایي، دی به اعتراف وکړي چې الله دا دې راکړي. الله به ورته وفرمایي تا څه عمل وکړو؟ نو دی به وایي زما ربه زه خو ستا په لار کې جنګېدم او شهید شوم. الله به ورته وفرمایي دروغ دی وایي، ته خو ځکه جنګېدې چې خلک درته بهادر ووایي، په دنیا کې د خلکو بهادر ویلې او بیا فرشتو ته حکم وکړي چې رای کاږئ جهنم ته یې ور واچوئ. دا ریاکار الله دې موږ په امان کړي. بیا به یو سړی راشي د دین علم به یې زده کړی، خلکو ته به یې ښوولی، قرآن به یې لوستی، سوچ وکړئ ټوله ورځ به قرآن وایي. الله دې موږ په امان کړي داسې عملونو نه چې هغې کې ریایي. نو الله به دې د خپل نعمتونو ټول خبره به ورته وکړي، نو دی به وایي چې الله دا دې راکړي دا دې راکړي. الله به دې تپوس وکړي چې تا څه وکړه؟ نو دی به ورته وایي یا الله ما خو په خپله علم یې زده کو، بلو ته مې وښو، بل ته مې وښو، قرآن به مې ویش، په مخه به مې قرآن وی. الله به ورته وفرمایي تا دروغ وی، فرشتو ته به حکم وشي رای کاږئ او جهنم ته به واچولی شي. تا دې دپاره وی علم دې ځکه یې زده کړی چې عالم شي، قرآن دې ځکه وی چې خلک ته قاري ووایي، په دنیا کې د خلکو عالم او قاري ووایي، خپل دغه ته په دنیا کې میلاو شوی دی او فرشتې به جهنم ته ور واچوي. الله دې موږ ټول د داسې عمل نه په امان کړي. بیا به یو کس راوستلی شي، الله تعالی به ورله ډېر مال ورکړی، الله به ورته ټول ور یاد کړي، دی به وایي الله راکړی دی. بیا به ترې الله تپوس وکړي تا څه عمل وکړو؟ دی به وایي ربه دنیا کې مې ستا په لار کې خرچ کړي دي او هر قسم او چې څه تا خوښول په هغه لاره ما خرچ کول. الله به ورته وفرمایي تا دروغ وایي، ځکه دې خرچ کول چې خلک درته سخي ووایي او په دنیا کې دې نمایش وشي او بس هغه درته خلکو ووایي، دنیا کې ته میلاو شو، فرشتو ته به حکم وشي او جهنم ته به راښکودلی شي. الله دې موږ ټول په امان کړي داسې اعمالونه د داسې انجام نه. نو پکار ده چې سوچ وکړو چې هسې نه چې سبا هېڅ را سره نه یو الله ته پیش شو، نو چې د ځان سره څه تیاري وي څو د هغه جان تیاري وکړو. الله دې رانه راضي شي. آمین.